کله جنگ بدر وشو نو بدر کې قیدیان راغلل او یا کسان قیدیان شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو د مشوره وارسته دي سوق صحابه کرامو راي مشوره داوا یا رسول الله دای سره بداسي وکړو چې د دې نه به فدیه واخلو دای به آزاد کو هغه به پیسو بدان د جنگي سامان واخلو. او د عمر رضی الله عنه راي دا چې نه داسې نه کدی موږ سپری خبر دای به سبا ځان سره نور کې وای د خپل جنگ کې به بیا موږ مخې ته ولاړ وي. څوک عمر زما راي لاره چې هر سړی به خپل وجني که د چا پکې ماما دا به ماما وجني که د چا پکې پلار دی هغه به پلار وجني که د چا پکې رور دی هغه به رور ولالئ او که د چا پکې زوی دی هغه به زوی ولالئ. نو هر کس به خپل رشته دار ولالئ. زما راي دا ده ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې خپل تره عباس رضی الله عنه ورته ویل ته خپل تره ولالئ. د چا پکې رور و د چا پکې زامن و دا به ټول به داسې کوي خپل به ودانوئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رایه اخیستله او فیصله ونه وه مشوره به هغه واخیستله. جبریل علیه الصلاۃ والسلام ته وایي څه وکړم خوښه ستاسو خپله ده خوښه ستاسو خپله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورو صحابه کرامو په رایه عمل وکړو فدیه یې واخیستله او پرېښودل. او جبریل علیه السلام ورته ویلي وو که چېرې تاسو داسې وکړه انده کل به ستاسو نه اویا ځي. صحابه کرامو ته یې ویل څه وکړو او یا به ممکن مري اوی که مړه شو نو جنت ته چېرته به ځو. خو د عمر رضی الله عنه رایې دا وه چې هر سړی د خپل وجني. نو الله قرآن نازل کړ ورته څه وویل ما کان لنبي ان یکون له اسرى حتى یثقل فی الارض. مناسب نه و د پیغمبر دپاره چې داسې کړی وي دا خلک یې پرېښوده بلکې د وینه به یې توی کړی وي دی به یې وژلي سرونه به یې تېروالي. نو د عمر رضی الله عنه رایې باندې الله تعالی قرآن نازل عمر رضی الله عنه رایې الله قرآن نازل کړ.